بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان کې هغه د پولیسو شهیدان دي، هغه د سیاسي پارټیو شهیدان دي، هغه عوامي شهیدان دي. مولانا ادریس صاحب زموږ د دې 400 یو ډېر غټ شهید خپل شوی دی چې نن هم دا ټوله علاقه په هغې باندې سوګواره ده. دې ټولو شهادت ته موږ ډېر د قدر په نګاه سره ګورو او د دوی روحونو ته موږ سلام پېښ کوو او د دوی د مغفرت لپاره دعاګانې هم پېښ کوو. ګوره جي کو ابله اوس انډیا سره دا کومه معرکه راغلې وه او په هغې کې پاکستان سقوط شو او زما په خیال چې ټول یو 2.5 غنټې اپریشن د پاکستان فوج په انډیا کې کړی دی او ټوله دنیا د ټرمپ په پورې د هغې اعتراف وکړو او د پاکستان دا امیج ډېر بره لاړو، د لاندې نه ډېر بره لاړو. نو دا جي یوازې فوج ته دې کریډټ نه ځي، دا یوازې د فوج خوشحالي نه ده. زموږ چې کوم پاکستاني دی هغه کو په هره صوبه کې اوسېږي، کو په کشمیر کې اوسېږي، کو په ګلګت بلتستان کې اوسېږي او کو زموږ پاکستاني وروڼه په بار ملکونو کې مزدوري کوي. نو زموږ نن سر د فخر نه اوچت دی او زموږ پاسپورټ ته د قدر په نګاه سره کتل کېږي چې مخکې به زموږ پاکستاني پاسپورټ یو ځای کې مخامخ شو، ډېر تنګېدل به موږ به مسافرو وروڼو نه به موږ تپوسونه کول. نو دا کومه د انډیا معرکه چې وشوه او د هغې نه پس د پاکستان دا امیج او پاسپورټ څونه ښه شوی دی، نو په دې باندې زه خپلو چې څونه ادارې دي، بیلټ ادارې دي، هغه موږ اپریشیټ کوو، موږ سره شانه به شانه ولاړ یو او خدای پاک دې ولې دغه توفیق ورکړي چې د پاکستان امیج نور هم په مخکې باندې لاړ شي. د دې نه علاوه چې دا کم اوس د ایران او د امریکې کم دا یو تنوع په دې خطه کې جوړ شوی، نو خو تاسو وګورئ په هغې کې نور د پاکستان نه علاوه نور هم ډېر ډېر غټ ملکونه، خو اهم او مین کردار او بیا د ټولې دنیا لیډرشپ اسلام آباد ته راوستل او جرګه کول او خبرې کول، نو دا د پاکستان دپاره ډېره یو د فخر خبره ده، د پاکستاني عوامو دپاره ډېر د فخر خبره ده او موږ دا اپریشیټ کوو او موږ دا سپورټ کوو. او مارشل بلکې ټوله اداره څونه په هغه ایرفورس کې، کو هغه آرمي ده، کو هغه زموږ نیوي ده، کو هغه نور دي سره ملحقه ادارې دي، نو ویل ډن د ګریټ. موږ بالکل دا شی اپریشیټ کوو. دا زموږ ملک دی، دا زموږ خاوره ده چې کله هم د پاکستان د خاورې د عزت خبره راځي نو هغه به موږ اپریشیټ کوو. اکو صحافي برادري په دې کې کردار ادا کړي هغه به اپریشیټ کوو، کو سیاسي خلک په دې کې کردار ادا کړي هغه به دغه کوو. او څوک چې د دې ملک خلاف یو سازش جوړوي، پراپګانډې کوي، هغه به موږ بې نقابه کوو او د هغې به مذمت هم کوو او هغې ته به موږ په ښه نظر نه ګورو.